نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده تاسو یو سپین کاغذ راواله په دې سپین کاغذ باندې تاسو ټول مشکلات دا ولیکئ کله تاسو په دې سپین کاغذ باندې ټول مشکلات ولیکل د هغې نه بعد په تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله العزیز مکمل ګارانټي درکوم چې تاسو حاجت دی یا تاسو مشکل دی دا الله پاک ان شاء الله په یو هفته کې محترمو دا پوره کړي یاد ساتئ محترم ان شاء الله العزیز چې هفته بلا پوره نوي الله پاک به تاسو مشکلات دا به ختم کړي وي وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته انتهایی تیزترینه زر اثر کوونکې وظیفه ده محترمو قسمت بدلونکې وظیفه ده ستاسو تقدیر ستاسو قسمت دا ودې په وظیفې په برکت باندې الله پاک په ان پن کې محترم دا بدل کړي کوشش وکړئ چې محترمو دا قیمتي وظیفه د تاسو نه مس نشي په خپل موقع د غرنګ مخکې مرګرو سره هم شیر کې چې هغه د دې وظیفې نه پیدا والی د چم څه حاجت وي یا چم څه مشکلات وي الله پاک په طریقې سره د محترمو حل کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کې او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول نن چې محترمو زمون کوم وظیفه د ډیره زیاته طاقتور او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده او ډیره زیاته ناشنا وظیفه په دې باندې ده چې تاسو بل شروع کړئ نو ان شاء الله العزیز الله پاک نه امید ساتم چې الله پاک استاد هر قسم مسله دا به ختم کړي یاد ساتئ محترم نن چې کوم زموږ وظیفه ده دا د سورۃ یاسین ده د آیت الکرسی ده او سره د سورۃ الفلق او سورۃ الناس ده طریقه ته هم ترتیب درته هم ان شاء الله العزیز ان شاء الله تماشا کوئ چې څنګه قبليږي کوشش کوئ تاسو په دې طریقه باندې سورۃ یاسین روزانه وایي ان شاء الله العزیز یو مسله وساسو نراپیږي کو تاسو حاجتونه دي د سحر د مازره مخکې سورۃ یاسین روزانه وایا کستا مشکلات دي د مازیګر د مازره بعد د سورۃ یاسین وایا او بیا کو تاسو مشکلات ډیر زیات غټ دي ډیر زیات غټ دي نو بیا تاسو طریقه هما هم دا طریقه محترم مفتی ضروری خان صاحب خدلی وا او ډیر زیات کامیابه مجربه تقطر وظیفه محترم دا غوی ترتیب دا د کوش هغه وي تاسو کوشش کوئ تاسو سورۃ یاسین روزانه وای سورۃ یاسین روزانه وای زکه چې پدې کې مشکلات حل دي پدې کې تکالیف حل دي د پریشانو حل پکې پدې کې ستاسو من حاجتونه دي دغه حل پکې الله پاک په هر طریقې سره د محترم دا پوره کوي راځي چې زو د وظیفې طرف ته وظیفه دا سره چې تاسو خپل حاجتونه یا خپل مشکلات دا په یو سپینه پاڼه باندې ولیکئ تاسو لیکلو کول په سپینه پاڼه باندې نو څومره چې تاسو حاجتونه دي مشکلات دي هغه ولیکل بیا ول هغه نه بعد تاسو درې پیری درود ابراهیم وایي او دی ویلي بیا ول هغه نه بعد درې پیری سورۃ الفاتحه وی الحمد بیا ول هغه نه بعد درې پیری آیت الکرسی وی او بیا ول هغه نه بعد درې پیری قل هو الله احد درې پیری قل اعوذ برب الفلق او درې پیری قل اعوذ برب الناس سورتونه او درې پیری وی بیا ور هغه نه بعد تاسو درې پیری درود شریف وای او بیا ور هغه نه بعد تاسو سورۃ یاسین دا و شروع کړئ نو سورۃ یاسین د شروع کو لمبه جکم مبین رااله د قزه کې بلاسو چت کې دعا وکي تا جکم لیکل کړو په غپاڼه باندې سپینه پاڼه باندې تا کوم لیکل کړو دغه لیکل به پیروي یا الله پاک زموږه حاجتونه دي دا پورا کا اور وسه مخ روان دویم جکم مبین د دویم هغه دویم مبین ته اور رسیدلی الته کې بیا د لیکل پر دوهراو کا سا حاجات دي پریشانی دي مشکلات بیا پر دوهراو کا دریم مبین ته رسیدي بیا دغه لیکل وایا سلورم مبین کی وای پنځم شپږم غم کی وایا او چې کله ستا سورۃ یاسین مکمل شي نو د هغې نه بعد ورته باید دعا وکړي او دغه دعا که کومه تا لیکلې ده ته به تفصیل سره وي دومره به تفصیل سوی دومره او ښه مزېدار په ښه طریقې سره به وي او په آخره کې بیا درې پیرې درود شریف او بیا درې پیرې سورۃ الفاتحه بیا درې پیرې آیت الکرسی بیا درې پیرې قل هو الله احد او بیا درې پیرې سورۃ الفلق او سورۃ الناس
ودې ویلي بیا درود شریف او دا کاغذ په دم که او ځان په دم ان شاء الله العزیز مکمل ګارانټي درکوم چې الله پاک به تاسو هر قسم مسله دا محترم په هر طریقې سره ادا کوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته